أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا صل على سيدنا ورا پرون موږ دا خبره شروع کړو کنه چې په علم الصرف کې ټوټل باغونه د سوري 40 ابواب دي دا 40 باغونه اول په وخت قسمه باندې یو تسویل لګيږي او یو تا موږ بدل کې د غیر ملحق خبره کوو ځکه دا غیر ملحق باغونه ډېر ځای استعمالي ملحق بوایو ولکه تفصیل مفصل په ډېر نه بیا ان شاء الله بل کتاب تاسو ته کوی نو بدی المستند کې چې ټوټل 40 ابواب دي ملحق باغونه په سوري او غیر ملحق باغونه دا غیر ملحق باغونه په سلور قسمه باندې دي اول په دوه قسمه دي یو ثلاثي او بل څه ثلاثي او بل بیا موږ ویلو چې ثلاثي په دوه قسمه لري ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد او دا رباعي مجرد او رباعي مزيد رباعي مجرد او رباعي مزيد وځ دلته بیا موږ دا خبره کړې و چې ثلاثي مجرد باغونه سوري شپږو د ثلاثي مزيد فيه او د رباعي مجرد یو او د رباعي مزيد فيه درې شپږ او 12 تاسو شولو او یو او درې بیا موږ پرون سبق کې دا ویلو چې د ثلاثي مجرد شپږ باغونه کم کم دي دا چې موږ وایو کنه په ترتیب سره وایو په ترتیب سره لکه مطلب ماضی مفعول مضارع مفعول ماضی مفعول مضارع مفعول ماضی مفعول مضارع مفعول ماضی مفعول مضارع مفعول او دوړه مقصور لاین او ماضی مفعول مضارع مفعول هیڅ ولا او بیا چې څومره بابونه دي کنه لکه د ثلاثي مجرد چې څومره بابونه دي نه دا په دې ودل باندې راځي برابر خبره نه کده صحیح نه دي کده محمود دي کده اجوف دي کده ناقص دي لکه مخ اوس موږ اجرا کوو تاسو بیا پته ولګو موږ اول ور دګلو رفع يرفع نو دا کوم باب دی دا چې ماضي مفعول نه مضارع رزق يرزق دا کوم باب دی دا ثلاثي مزيد فيه دا په دوه قسم دي یو دی لګيږي به هم او یو دی لګيږي به هم د وصل مطلب سره دای په شروع کې هم دوستي نه راغلي او باب د وصل چې په شروع کې بیا هم د وصل بابونه پنځري او وته نن داسري بیا هم د وصل ما چې پای کې په شروع کې هم دوستي نه راغلي ورو موږ دې چې کوم کوم بابونه دي افعال تفعيل مفاعله تفاعل او تفاعل او څو دا پنځه بابونه دي اوس موږ وی کنه چې دا د ثلاثي مجردو د دې مصادر دا قیاسي دي غیر قیاسي دي سماعي د عربونو دسي اوردلګيږي او د دې نه علاوه د نور دي بابونه دي کوم دي ثلاثي مزيد فيه رباعي مجرد رباعي مزيد فيه نو دې مصدر بعد تک باب د نوم په وزن باندې راځي چې کوم مصدر دا هغه د باب نوم دی لکه دا افعال الذي په مصدر کې لګي افعل يفعل افعالا اكرم يكرم اكراما او دا فاعل يفاعل تفعيلا صرف يصرف تصريفا د دې په وزن باندې بدا خامخارج اوس موږ چې په دې کې د هر باب چې دا علامه ده چې هغه علامه موږ وپیژنو او هغه علامه موږ وینو نو بډاری کوی چې لکه دا باب دا باب د باب افعال څه علامه وا ماضي کې بھائی بس بیا ما دا سره ویلو چې لکه موږ علامه نو علامه به موږ په دې نه ګورو چې په دې افعال کې د باب افعال علامه ده چې د فعل مخ په غالب راغلی او د عین او د لام په مېس کې په غالب راغلی الګ کم دی په دې افعال کې دی نو مصدر به نه ګورو بلکې موږ څه ګورو ماضي اولنۍ څنګه نو په ماضي په اولنۍ څنګه کې چې د ما ته ګورا لګي جعفر ما ته ګورا چې په ماضي په اولنۍ څنګه کې د فاعل لام نه علاوه څه شی راغلی دی هغه به دې باب علامه او په کم کم ځای کې راغلی دی د فاعل لام نه علاوه لګي دا موږ فاعل لام په دې مجردو کې چې کم فاعل لام موږ وګورا نو په دې کې په فاعل لام کې په کم ځای کې تبدیلی راغلی ده مطلب عین کلمه په مشدد تا جواب لري علامه وي یا په کلام کلمه مشدد تا لګوس پراشي یا په د فان مخکې حمزه راغله یا فاء د عین په منځ کې الف راغله یا په بل څه حرف راغله نو موږ وګور اسانه علامه ده چې د فاعل لام کې کومه تبدیلی راغله دا وګور په دې باب افعال افعال ده
نبی کې د فاعل لم کې څه په تبدیل راغله یو په ماضي کې څلور حرفونه دي ایو د فاعل مکه سره راغله همزه قطعی راغله الف نو همزه قطعی بیا باب تفعیل له نو باب تفعیل لري دا سره ماضي له ولې فاعل نو په دې کې څه تبدیل راغله عین په مقدم مقرر او بل چې په دې ثلاثي کې دا درې حرفونه فاعل او لام ادل کې یو فاعل او یو لام دي خو شو دې باندې دا شان دي باب مفاعله را نو باب مفاعله دې ماضي راځي سو فاعل نو وګوره دې په دې کې څو روتي او یو په کې سره د فاء او د عین په منځ کې سره راغله دا دې باب علامه چې باب مفاعله په هر ځای کې راځي په قران مجید کې راځي په حدیث مبارک کې راځي په فقہ کې راځي کبه صحیح کې راځي کبه محموز کې راځي کبه اجوف کې راځي کبه ناقص کې راځي او په هر ځای کې با د باب مفاعله پر فاء او د عین په منځ کې باندې راځي اگر دې مې قاتل يقاتل مقاتله فهو مقاتل ورا په ټولو کې لکه دا الف راغله وقوتل يقاتل مقاتل وقوتل کې تاسو چې الف نشته ده نو چې موږ بیا کله قوانین شروع کوو نزور به مضارب ولا قانون به نو بایک بدا الف په سره بدلی وقوتل يقاتل مقاتله فذاك مقاتل ما قاتل وای کنه ما قاتل ما قتل لم يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لا يقاتل لا يقاتلن لا يقاتلن قاتل قاتل لتقاتل ليقاتل قاتلن بس دا باب تفاعل نه بیا نو باب تفاعل د دې ماضي له ونې څنګه راځي تفاعل سبق راځي بری کې ته تبدیلیان د وګوره یو بګي د فاعل کلمه ما کې سره راځه ایو بګي عین کلمه سره نو د دې له ونې څنګه صحیح تفاعل لګده تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل فذاك متقبل ما تقبل ما تقبل لم يتقبل لا يتقبل لا يتقبل ولا لن يتقبل لا يتقبل تقبل لتتقبل ليتقبل ليتقبل لتتقبل ليتقبلن ليتقبلن تقبلا لتتقبلن ليتقبلن ليتقبلن لا تتقبل لا تتقبل لا يتقبل لا يتقبل لا تتقبلن لا يتقبلن 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 متقبل متقبل متقبلان متقبلين متقبلات بس اوس د باب تفاعل نو د دې تفاعل کې ګوره تفاعل د دې ماضي له ونی څخه دا نو څه څه تبدیلی دي بګي الف راغله لکه دا د دې کتان کومه تصغاربا تصغاربا يتزارب تزاربا وتزوربا ګوره الف نه راغله و راغله ول راغله نو قانون به زوربا مضارب ولا قاعده اي بنشمل شلوای وتزورب يتزارب تزاربا فذاك متزارب ما تزارب لم يتزارب لم يتزارب لا يتزارب تزارب لتتزارب ليتزارب ليتزارب تزاربن لتتزاربن ليتزاربن ليتزاربن تزاربن لتتزاربن ليتزاربن ليتزاربن
ثلاثه في با حمزه وصل ابواب با حمزه وصل ابواب مطلب دا دی چې د ثلاثه في هغه بابونه چې دا غي په دای کې په شروع کې سره غلي حمزه وصل راغلي نو موږ ویلو چې هغه بابونه چې دای په شروع کې حمزه وصل راغلي او ثلاثه في څو بابونه دي دو بابونه دي پای کې مالک دې بابي افتعال لاول په یاد باندې یاد کړئ افتعال انفعال استفعال او بیا افعلال او بیا افعیلال یعنی په دې کې او په دې کې فرق دی چې په یو کې یاد او بل کې نشته او شپږم نمبر افعیل او اوم نمبر افعوال واجوي افتعال انفعال استفعال لاول كده لازم يدوم انا اسانه طريقه ده لاول افتعال انفعال استفعال دري بل په یو سامان وي افتعال انفعال استفعال ٹھیک شو لا افتعال انفعال استفعال لو جو سو بری وای تاسو افتعال انفعال استفعال ولې شروع کې هم دوستي افتعال انفعال استفعال افعلال 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 افعوال په ټولو کې مشهور کار دوستي دا افتعال انفعال استفعال دا درې وي کنه بیا افعلال نو په دې دوه کې لام کلمه مقرر ده لام کلمه به څه ده افعلال او افعلال او په دوه کې فرق دا چې په دې کې د عین او د لام په منځ کې بل حرف نشته او دلته کې په مصدر کې د عین او یا ده پوهه د عین د مصدر او د عین او د لام په منځ کې راغله افعلال او په بل کې عین کلمه مقرره افعال او افعوال واجو بالمعنى افتعال انفعال استفعال افعلال افعيلال افعيعال افعوال یاد بشیلا وایو کسو یو وای افتعال انفعال استفعال افعلال افعيلال افعيال افعوال دې ته به ما ګورئ وای شابه زر پاسه افتعال انفعال استفعال افعلال افعيلال افعيعال او افعوال افتعال انفعال استفعال افعلال افعيلال افعيعال افعوال پاسه شابه وای افعوال تكشف افتعال انفعال استفعال افعلال افعيلال افعيعال افعوال بل شابه افتعال انفعال افعلال افعيلال افعيعال ٹھیک ہے ما شاء اللہ بل شابه زر پاسه افتعال انفعال استفعال ٹھیک شو ما شاء اللہ بلو افتعال استفعال افعلال افعيلال افعيعال افعوال بلو افعلال افعيلال افعيعال او افعوال والدليل امام علامات بويه افتعال انفعال استفعال افعلال افعيلال افعيعال افعوال والدليل علامات امام دغه سکو کنه چې موږ به ماضي اولنی صيغه راوځو صبر راوځو بیا به ماضي په اولنی صيغه کې وګورو چې دا فاعل لام یو بل اول به ورو شمارو چې ورو به سوري او بل دا چې دا فاعل لام نه علاوه پکې 100 حروف راغلي دي او په کوم ځای کې راغلي جابر ودرېګا شاته لا شو ودرېګا شپه افتعال انفعال استفعال افعلال افعيلال افعيعال افعوال نمو په بلې کې اول ګره نمازي اول نه څنګه بدا کوې افتعال لك اجتناب سمي زله ودې اجتناب نمنګا افتعل ماضي راو بس سره وسره افتعل يفتعل افتعالا افتعل ته وګره چې بلې کې سور په ماضي کې 1 2 3 4 5 سور په کې 5 حروف په کې او یو په کې دا فا کلمې نه مخکې په سره راغله او د فا او د عین کلمې په منځ کې سره راغله تا راغله تا دې د تا د باب افتعال وي افتعال د باب افتعال څه علامه ده
چې د باب افتعال څه علامه ده؟ د ماضي په لاولین څنګه کې وایي 15 حروف راغلي. څو حروف راغلي؟ 15 حروف راغلي. او په شروع کې به حمزه اوسې راغلي. او د فاء د عین په منځ کې اوس پورې لګي اجتنبا د فاعل نام کې په مقابله کې په کوم حروف دي؟ جیم با. نو د جیم نه مخکې حمزه اوسې ده او د جیم او د نون په منځ کې پکې تا راغلي. اکتسبا کاف سین بابا کې اصلي د کاف نمک کې سره راغله حمزه نصبی او د کاف او د تا په منځ کې افتخارا فخارا پکې سره دلیل پکې حمزه نصبی مخ کې راغله او د فا او د غا په منځ کې سره راغله. یاد بشي د باب افتعال سالم ده ماضي کې څو روپي او یا بس د دې کوم بابونه چې لیکل دا بیا موږ په تفصیل سره د ورځې یو باب وایو لکه څنګه چې موږ شروع کړی دي نصغرا او سمعا او هغه موږ وایو کنه یو پیج دی په تدریب وسر کې دغه شان باندې یو جدا بیا وایو ان شاء الله. اوس د دې گردان کدا سو یادو نو گردان لکه مخکې چې کوم طریقه کار موږ کولل چې لاول ماضي دا بیا مضارع معلوم دی بیا مصدر د اسم فاعل له نو هغه طریقه کار له اوسې حروف به بدلېږي لکه د دې چې تنمنه به تا مخکې گردان نه کړي اوس تک او بدل طریقه باندې اجتنبا مجتنبا بولو ما اجتنبا ما نه وایو ځکه چې هم دوستي مې کو بولېږي مجتنبا لم يجتنب لم يجتنب لا يجتنب الأمر منه اجتنب لتجتنب ليجتنب ليجتنب ليجتنبن لتجتنبن ليجتنبن ليجتنبن اجتنبن لتجتنبن ليجتنبن ليجتنبن لا وس تعالی زمستر تر کومه حروف اصلي چې دا باب افتعال ته واړه زوربا استربا سبعا استمع او بلا نصورا سکه باب افتعال تاړو دي انتصرا ګورا افتعال د منګاړو او شروع کې باندې دوست لګاو او د فاء او د عین کلمې په منځ کې په کتاب لګاو شریبا شهدا اجتهد جهد او اكل ائتكل سو امر ائتمر بصر یاد بشي دا باب افتعال څه علامه ده او بیا بل باب انفعال بل باب سره انفعال کې د انفعال ماضي لکه مصدر مثال الانفطار سم مصدر مثال د دې ماضي چې سره علماء انفعل ماضي سره انفعل د دې کې د خپل باندې ورسره زیاتې دي بګي مشهور د بیان نو سره غلا او د فاعل مینه مکه سره غلا نون راغله نون بغیر نو فتقرانا څه جوړ شوی ضربنا وزور وای سمعنا ان سمع شربنا او دا فتقرانا دا فتحنا دا کرمنا ان کرما وشو به معنی فماجی کې وسورو فی دا حمزه وصلی به شروع کې راغلی او د فاعل مینه مکه بس راغلی نو بدی ان فعل کې
سو روپے کا اصلی سو بگے چاہیے تھی درې بگے اصلی او دو بگے او دا کم چاہیے تھی زائد نقل باب جو گورے داری ضربنا دا ثلاثی مجرد دا چکل منگا دا ثلاثی مجرد جوڑا کم روپے کا چاہیے تھی نونے زائد بنا نقل باب بھئی کنا لکہ دا ان فعلا دا یہ فعلا دا نمری کی دا حمزہ نون سی واشوت لکہ دا میں شہیدہ نصبہ کی جو ان شہدہ واشوی لکہ دا خمال نہ رضی رہے ان فطارانا تو اس میں درتی ان فطارا ينفطرو انفطارا فذاك منفطر من فطر من فطر لم ينفطر لم ينفطر پدې باندې پوه شو تاسو اوس ګوره زره ضربانه زه ټول بابونه مجرد جوړو مزیدو نو لول دی اپ پنځه جوړ کړئ بیا دې لږ جوړ کړئ ضربانه ضربا باب افعال اضربا باب تفعيل ضربا باب مفاعله ضربا باب تفاعل باب تفاعل باب افتعال او باب انفعال وسمعنا سب بابنا میں سمع اسمع سمع سامع تسمع تسامع استمع ان سمع ده شهيدنا اشهد يا اشهد واشو بالي نصرنا وذكر چې کله هم موږ سګي حلقاو او بدی کې د بابونه راشي د باب انفعال نه څه راشي د باب افتعال نه څه راشي نو کدا هر یو څه غوا نو زو په ځای پر نقل باب کو بسلی کوم باب افتعال کې باب افتعال کې حمزه او ٹھیک ته حمزه ہوتا او باب انفعال کې حمزه ہوتا دې خبره باندې پوښتنه بل پس باب استفعال ده باب استفعال د دې په ماضی کې د دې مثال الاستخراج الاستخراج او د دې په ماضی استفعل سمجھ راځي نو ګورئ زه تاسو ته نو مست په خپل باندې ماده دغه علامه وایي بدی کے بعد ماضی حروف ماضی حروف کی بدی ماضی کی څو حروف دي 1 2 3 4 5 شپږ حروف دي او د فاعل مینه ماته په کې سره راغلي حمزه و حمزه سین تا سمجھ راغلي حمزه سین تا وغیرہ راغلي په شروع کې سب وغیرہ راغلي نو چې موږ کله حرف دې تراړو نو د فاعل نه کلمې مقابله کې چې کوم حروف دي راغلي نو موږ په حمزه سین تا لګاو لکه ضربنا نورم استضربا خرجنا نصرنا ولا نمو دي مسلمان ولي دا اكلنا امرنا اخذنا استاخذ دا فطرنا پوښو مې باندې نو ګردان ته ځو کما استخرج استخرج نسينا سلوت زي وای سلوت بیا کتبا استخرج يستخرج استخرج مستخرج لم يستخرج لم يستخرج لا يستخرج لا يستخرج لن يستخرج يستخرج لا يستخرجن لا يستخرجن لا يستخرجن لا يستخرجن الأمر منه
گردان یاد کو کنه دا باب استفعال یو استخراج یاد کو نو په کلام عربی کې په قران کې زړه ساده شته ودی په قران کې په حدیث کې په فقه کې په هر ځای کې چې باب استفعال دار راځي کنه دا بتال کولای شي صرف دا قچل له صرف اروپا کې بدلول دي نو په کې چې باب استفعال ہے همزه سین تا به خامخای صرف د فاعل نام کلمې په مقابله کې اروپا بدلو دغه تو استخرج وی کنه او ته د مې استغفر نو غیر فاره به بدلول دي نو دا ټول حروف دي استغفر يستغفر استغفارا فهو مستغفر ولا ټول نه اول پر چې تا دا غلول نه ګردان نه یار کنه نسب کې صدی راغه اول نه چې موږ د نصراو د ضربانه کوو ټیبل موږ واسو چې فعل ماضی معلومه فعل مضارع معلومه مصدر اسم فاعل نو بیا بسان نه کړي بیا خو بتوي چې دا خو ټول یو شان ګرځاو نه همون سره یو مشرکه سره هغه ډېر وخت پورې دا خبره کوله بیا د پوزیشن په یوم چې دا ابو سر دا یو کې دا یو خبره زر پیری لیکل اکل و چې د دې څه کوي چې د دې نو دا خبره ده چې په لاوله کې ته پوه شې دا ټول صرف دا ټول یو شان خبرې دي و چې دا دغه صرف صغیر دی چې په کائنات کې چې دا صرف صغیر وي دغه صغیر په پکې راځي دا فعل ماضی صغیر دي جو فعل ماضی باب چې پای کې دغه سوال صغیر خامخای اول به کې لګا غایبی بیا به حاضری بیا به دغه متکلم په هر غایب کې بل اول نه درې مذکری او رسول درې بل مؤنثي اول نه به واحد دیم تسنیه او دریم جمع پوه شئ دا درې پوری دي نو ګور نن سبق موږ یو ورونه سبق واړو چې په صرف کې ټول څو ګردان لري 40 ملحقات په کسوري 18 غیر ملحق موږ بلاول غیر ملحق بیانو غیر ملحق بابونه ټول څه دي څلور قسمه باندې په څو قسمه باندې څلور کم دي لازم مجرد څو بابونه دي لازم مجرد څه ته وایي باستی پکې راغلی زائد برای نقل باب او حق پکې او دلاسی مزید فی څه ته وایي زائد برای الحاق او زائد برای نقل باب پکې وی او ثلاثی رباعی مجرد ضرور پکې استه زائد پکې نوی او رباعی مزید فی ضرور پکې استه او زائد پکې بیا موږ له ثلاثی مجرد څو بابونه دي کم دي فتحا ضربا او ثلاثی مزید فی بابونه په څو قسم دي کم دي بام دو سره بیا هم دو سره څو دي کم دي او بابي با هم څه سره بابونه کم دي دا به چې تاسو وای اوسو څه دی نه نو باسو کنه نو څنګه چې موږ باسو لور موږ سولې کو دا آج نه شيغا وای دا څه شيغا چې 1200 روپے یو هاره وچی وعلموا قد سمخ کړه یا تدرون لراته دا یا تدرون څنګه ما ولي کړه یا تدرون د دې په دیم نمبر موږ اصلي ګول لګي اصل براو واسو اصل موږ نه ویلې اصل بر دغه په سوق کې راځي بری دا اجوف او راځي څو بریږي نو بریږي موږ دیم نمبر راو واسو وزن سره واسو نو یا تدرون څه وزن دی يفتعلون وزن دی اوس بریږي موږ وایو مثل مطلب دا دی کنه چې لکه یا تدرون ټکه خو موږ نه ویلې اوس چې موږ ځان خپل ګرځاو نه حل کولو نو بدیږي موږ د باب استفاده باب افتعال موږ سوال کو گردان چې موږ کوو هیڅ تنبا کنه نو دغه اجتناب باب نه دا څنګه به څنګه راځي يعتذرون يجتنبون د دې مثال څه شو باندې کتابونه کې ورته هم چولې کړي او باندې موږ ورته مثال لیکو بیا به موږ بلې کې لیکو حروف اصلي حروف اصلي نو حروف اصلي به موږ د دې کوم ټکی چې موږ راکړه دای په معلومه ورته دې ډیر او باسي دا فاعل نام کې مقابله کې کوم حروف دي عین دې دال او را او زائد په کوم دي وای یا لا پکې لاولو دا پکې واو دې پکې او دې پکې وسراشه زائد پر اشتقاق کم دي او زائد پر نقل با کم دي ورای دا د دې معلومولو تاسو ته ما په لاول کې طریقه وګورئ ولکه بیا پکې زمونږه سیګې نه راغلي دي سینو موږ پکې بیا اجرا نه وکړي
موږ وی زائد برای نقل باب دې ته لګيږي چې یو باب نه بل باب موږ جوړو کوم حروف سیوا کولېږي لکه د فاعل ثلاثي مجرد د کله موږ باب افتعال سیوا کوو نو کم حروف پکې وو باب افتعال حمزه او سو تا لزو په زائد برای نقل باب کې بذولي کما زائد برای نقل باب کې حمزه او تا اوس دلته کې پدې کې حمزه نشته ده پدې کې بیا تدیرونه کې پدې کې حمزه نشته ده او په باب نقل باب کې پکې موجود و نو هغه پکې دلته کې زبر کم خو شو لکه چې په ماضي کې د حمزه پکې موجود او تا پکې موجود دي اوس تا ما دلته ګولي کړه د تا نه علاوه پکې نور کوم حروف دي یا واو یا واو اوس ګور ال دې ما تاسو ویلو چې زائد برای اشتقاق د دې علامه ده چې د ماضي په لونې سره کې بدغه حروف د دې ماضي لونې سره سره اعتذر سره اعتذر کې یا واو نشته نو دا یا واو نون به زائد برای اشتقاق شول او الف او تا به څه شول دا باندې خو شو دې باندې وس مخکې سي اقسام سي اقسام کې سره فعل او بشش کې ثلاثي مزيد فيه ثلاثي مزيد فيه ولې ده زائد برای نقل باب کې موجود دي خو شوي هم تقسام کې سره صحیح ولې ده فاعل هم دې نو قبل کې پکې ورو اصلي دا پاسوا بیا اخوا دا سه دغه بحث فعل مضارع مثبت معلوم او صيغه سره اوس ګورئ ته دې کې هغه طریقې ذکرې نه ده نو دا اوس یا د درونه تر سره ولدل نه ده او تا ویلي چې جمع مذکر غایب څنګه نو پای اخر کې واو نون راځي سمه کې راځي واو نون کې راځي سری بیا بابو باب سره باب افتعال سره باب افتعال او قوانین پکې ماضی چار حرفی والا پکې دی ماضی چار حرفی والا ماضی چار حرفی څخه کم قانون چې په ماضی کې ضرور حرفونه نو هغه به مفتوح وي مضموم وي او چې هغه پکې ضرور پکې درې پکې یا پکې پنځه وي نو بیا به صحیح بیا پکې بیا مضموم نه مفتوح وي خو شو به معنی یا تدرون اوس دا وای یا تدرون وزن سره بخبر باندې وزن يفتعلون مثل بخبر وای یو ټکی وای بیا ساله زائد برای اشتقاق یا واو زائد برای او قانون بگه ماضی چرا سوالا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم فقبل وايا رجعتم وزن سره مثل رجع يرجعوا دا رجعتم بر وزن دا مثل ضربتم صح ضربتم او حروف اصلي بنك طول بنك راجم عين سلا راجم عين او زائد برای اشتقاق زائد برای اشتقاق تامیم تامیم او نقل فاقه کشته اذا له کتاب دې مثال کې ضربتم لیکو کنه نو دې سره تا د بس کوم معلوم شي کم چې تا یې ویلي دي او بل دا چې تا د بداو معلوم شي مجرد دې کا مزید دې کسره نو زائد پکې کم دي تا او میم دا اشتقاق کولی نو کوم نقل باب کې نقل باب کې نشته سه اقسام کو آیا او بلای کې شش اقسام کې ثلاثی مجرد او باب اقسام کې او سی بازو ماضی مثبت معلوم صيغه جمع مذکر حاضر بابو ضربه بس دې باب د معلومون لپاره مال طریقه نه راځي لکه برجاتم کتاول دا چې ماضی مفتوح العين کا مکسور العين کا مضموم العين دا ماضی مفتوح العين اوس ولا مضارع ګورما چې په قران مجید کې يرجعوا راغله ک يرجعوا راغله ک يرجعوا راغله استعمال قوایا قران مجید کې يرجعوا وایا کنه يرجع بعضهم الى بعض للقول
يرجع بعضهم الى بعض يرجع فعل يفعل كم بابي ضرب يضرب قانون بقى كم يده ضربتم انتم لك رجعتم بعد الرسالة رجعتم هو شو بيقول يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لا تعتذروا راضي ولا لا تفتعل دقش عندي ما شاء الله لا تفتعلوا تاجي چستاره دی کوګې نه بیا نه څنګه راوځي کنه او تا دا هر څه دی ولې یاد کړی نه کنه دا پته لګي چې تاسو یاد کړل دي لا تعتذروا لا تفتعلوا مثل واحد نورما لا تجتنبوا لا تجتنبوا حروف اصليه عين ذال را زائدو لام الف دے پکے او تال پکے واو دے پکے او زائد پر نقل باب سے لولي کا الف دے او سرے او تال دلیل علاوہ پکے نور وایا لام الف او واو لام الف او سو واو سے اقسام کو وایا فعل دے او شش کے ثلاثي لا دلګه سي دا سا او جيم جلن دا ثلاثي مجرد سره ولیکو او مزید سره سا او ذالکو سي او هفت اقسام کې صحیح ده او څنګه سره دا بابو دا باس پہلے لا تعتذروا پہلے نہیں حاضر معلوم نہیں حاضر معلوم صيغه جاء مذكر حاضر او بابو افتعال او قانون بقي تعالى لا تعتذر واذكر دليل تكردانو کا لا تعتذر لا تعتذرا لا تعتذروا او اس کوي اس معنا وکا معنا دا عذر کول لا تعتذروا تاسو ټول سړي عذر مکوئ عذر مکوئ یعتذرون بس معنی هغه ټول سړي عذر پیش کوي یعتذرون هغه ټول سړي عذر پیش کوي تاسو ته اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شوئ هغه ته لا تعتذروا بیا مکه لن نؤمن لن نؤمن لن نفعل او مثل لن نكرم حروف اصلي کاف را ځان جوړه پدې کې موږ راځي واو کم دې بګه لن نؤمن حمزه میم نون حمزه میم نون او زائد په کم دي لام نون ده او یو بګه بل نون ده او زائد پر نقل با پکې لن نکرم دا بابي افعال له سره او بابا افعال کې حمزه په کوم لګاو اوس ته چې لګا په نکرم کې حمزه کم ده لن نکرم نؤمن ته حمزه نشته به ان شاء الله چې کنه دا راشي بای کو بیا باس کوم ان شاء الله اوس دې ته چې بری کې حمزه پکې موجود ده پته وي د دې نه علاوه پکې نور وفایا دل او نون او سی اقسام دې راشي فعل او شش اقسام کې ثلاثي مزيد فيه او په هفت اقسام کې محموز الفاء محموز الفاء ولې محموز الفاء بابا مې سره ولا او بحثو فعل مستقبل منفي معلوم مؤكد بل الناصبه مستقبل معلوم مؤكد مستقبل منفي معلوم مؤكد بل الناصبه او صيغه صحیح جاء متکلم باب افعال بس معنا ما راځي لن نؤمن ایمان راوړل هیڅ موږ ایمان راوړل هیڅ منګه ایمان راوړل وخت به دا ځان له نوٹ کوي لن نؤمن لكم قد نبأ بولي نبأ وزن فعل باب تفعيل وليس غدا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون دست شيء ولا دام لك عالم ينبئ يفعل يصرف ينبئكم بما كنتم تعملون لك بس أنا بقول بقولي كذا تعملون ينبئكم ولي كم ذا كم دي بوي
نبأ نبأ أو بلو عالم بل ينبئ 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 بيع نبأ ينبئكم بما كنتم تعملون كم ده بس نشته ينبئكم بما كنتم تعملون يا مقصاته سيحلفون يحلفون 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 سنغ بياسر يا يحلفون ضربات ويضربون يحلفون لكم إذا انقلبتم انقلبتم واي إن فعلتم باب انفعال سغير انقلبتم لتوردوا عنه فأعرضوا أعرضوا أفعلوا باب افعال لك أعرضوا عنكم باقي بس ده لا بدا سويات के हाँ सही ना शास्त्रा बहुत जरा मूली के डाले और दरी काफी चलेंगे ना जैसे वो काफी जान ला बता के या खुदा दगा जान लो बस सही बस करा मन का